د کلیکشن پوینټ د انټي باډیز لپاره جوړ کو الخدمت چې کوم سرویسز ورکوي دا خو د هیچا نه سپنا خبره نه ده 400 کې په لومبي ځل باندې یو دا فیسیلیټي چې په ګورنمنټ سېکټر کې نشته دي نه چې کوم دی په بل هسپتال کې شته دي دا ډېره د ستاینې وړ ده او الخدمت فاونډیشن ته مبارکباد ورکو او خلکو ته دا یو میسج ورکو چې تقریبا ټول خلک انفیکټډ دي خپل انټي باډیز چیک کوي چې څوک چا انفیکشن تیر کړی دی او هغوی چې کوم دی انټي باډي لیول سیوا دی نو دوی پلازما هم ډونیټ کولی شي د خلکو د دغه دپاره علاج دپاره په 400 کې په لومبي ځل باندې د الخدمت فاونډیشن په شان معیاري چې کومه اداره ده چې په هغې باندې موږ ټرسټ کولی شو که دلته موږ خپل علاج کوو که دلته موږ خپل ټیسټ کوو که دلته موږ خپل میډیسن اخلو یو داسې اداره چې هغه ټرسټیبل د هغوی دا فیسلټي دوام له ورکوي او د ټول پاکستان کې په کم دغه باندې د دې فیس دی دا یو ډېره ښه خبره ده چې څومره د 400 ولس دی او هغوی دا غواړي چې هغوی د خپل ټیسټ وکړي نو زما په خیال الخدمت فاونډیشن موږ سره نږدې هم دی دې باندې موږ ټرسټ هم کولی شو او د دې ریزلټ چې کوم راځي نو هغه به هم ټرسټیبل وي. کرونا دا چې وبا راغلی د په ټولې دنیا کې او د انټي باډیز د دې سیټ اپ افتتاح راغلی موږ سره ایم ایس صاحب هم شته او د جماعت اسلامي مشر د دې ضلع ریاض صاحب هم شته نور زموږ ډېر خواږه مشران شته زمونږ د ګورنمنټ هاسپیټلز هغوی دونه تیار نه دي چې د خدای په فضل الخدمت والا هسپتال هر یو کې که ته د آی وې که ته د ګایني وې نو تاسو ته زه خواست کوم چې راشئ او زموږ هسپتال ووینئ دا خپل ټسټونه مو کوئ نو انشاءالله چې زما دا توقع ده د 400 د عوامو نه او راځئ به دا ستاسو خپل ځای دی په ډېرو لږو پیسو کې انشاءالله ستاسو کار به کېږي او الخدمت دا کردار خو تاسو په دې کرونا کې د 400 خلکو وکړه رضاکار چې کوم دي او دوی چې کوم کار وکړه دا د چا نه پټ نه دی. نن الخدمت هسپتال 400 کې موږ دلته د کرونا انټي باډیز چې کوم کلیکشن پوینټ دی د دې باقاعده آغاز وکړو او د دې بنیادي مقصد دا دی چې الخدمت فاونډیشن چې کله هم د کرونا دا وبا راغلې ده د اولې ورځې نه د اویرنس په مهم کې په جنرال ریلیف کې او دا اوس د میډیکل ریلیف دا مهم زمونږ سټارټ دی نو د دې د وجې نه موږ د دې آغاز وکړو چې خلکو ته دا ضرورت دی یو چې کوم پرایویټ لیبس دي هغې کې د دې کاسټ ډېر زیات دی او موږ دلته د هغې کاسټ ډېر مینیمم ایښی دی نو پروفټ نو لاس په بیس باندې دلته موږ دا ټیسټ کوو او د دې ضرورت ځکه دی چې کله نه دا وبا راغلی دی نو ډېر په لوی مقدار کې لکه خلک متاثره شوی دی انفیکټ شوی دی او اکثر 90% نه زیات خلک داسې دي چې هغې ته دا پته نه لګي چې موږ د کرونا دا وایرس چې کوم ډیزیز دی دا موږ تیر کړی دی یا موږ نه دی تیر کړی نو دا اکثر خلکو ته پته نه لګي موږ دا ټیسټونه وکړل نن تقریبا د 20 کسانو ټیسټونه موږ وکړل دلته په دې کې 10 کسان داسې رالل چې هغوی ته دا پته نه ولګېدلی چې موږ د کرونا دا وایرس دا ډیزیز په موږ تیر شوی یا نه دی تیر شوی او هغوی هغه انټي باډیز چې کوم دی هغه ریاکټ وراله هغوی دا ډیزیز تیر کړی دی نو د دې د وجې نه دا ضرورت محسوس ده په دې ضلع کې نو موږ دلته چې دی نو د دې د آغاز وکړو او ډېر په نامینل فیس باندې موږ د دې آغاز وکړو.